الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين طاهرين المعصومين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ټولناوال د عید اعظم د عید غدیر سبا شپه دی عظیم عید مناسبات سره تاسو ټولو د جمعې عظیم عبادت شرکاو محضر کې هدیه تبریک پیش کوم. دوستانو واقعا لکه څنګه هغه صاحب ویله عید غدیر هغه ورځ دی څه دی ورځې باندې پروردگار عالم خپل ګران قدرمن پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تا څکله د مولا د ولایت اعلان وشو. مولا ولایت اعلان سره خدا د متعال قرآن کې یو بل اعلان وکړو هغه دا څه الیوم یئس الذین کفروا. ای نبی دما د علی ولایت سره کفر مایوس شو. لکه څنګه هغه دور کې د علیون مرتضی ولایات سره کفر مایوس شوی و. کفارو د سوچ کولو ته پیغمبر د بعد به اسلام ختم شي نما به ختم شي. خود علیون مرتضی ولایات سره هغه کفر هغه استکبار هغه مشرکین هغه یهود هغه نصارا ټول مایوس شو. او نن ورځې هم الحمدلله ثم الحمدلله اندغه فخر اندغه عظمت د مولا علیون مرتضی علیه الاف تحیت و ثنا منونو ته حاصل دی. دغه فخر چې نن ورځې که کفر و یهود و نصارا هغه مایوس شوي دي هغه د مولا علیون مرتضی منونو نه مایوس دي. اندې سره نن ورځې کومه حمله ایران باندې وشوه. دوستانو د حمله ایران باندې نه دی. دنیا کې صرف دوا گروه دي. یو پرچم اسلام دی یو پرچم کوپر دی. چاہے جغرافیه لیول سره د ملکونو هر یوه جنډا وي. پاکستان خپل جنډا دی، ایران سعودي عرب د هر یو ملک خپل یوه جنډا دی. خو دا ټولې جنډې کومې دي صرف یوې جنډې لاندې دي هغه جنډه اسلام دی هغه پرچم اسلام دی. بل طرف ته د کفر هر څومره ملکونه دي که هر رنګ جنډه دی خو ټولو نه غوټه جنډه د هغوی کفر و استکبار والا جنډه یې یوه دی. لیکن افسوس خبره دا دی چې هغه جنډه چې هغه د کفر و استکبار لاس کې دی هغه نن ټول متحد دي او مسلمانان چې هغه پرچم اسلام لاندې دي هغه جغرافیه ځان دپاره بهانه جوړه کړې دی. بس صرف دا ویني چې دا خو ما جغرافیا حدود نه دي که فلسطین ته به کېږي زه څه وکړم. نه فلسطین ته به سره فلسطین باندې حمله نه دی بلکې فلسطین نه ځمکه د فلسطین والا لیکن حمله اسلام باندې وه. نن که ایران باندې حمله دی د جغرافیې حوالې سره ایران ځمکې باندې حمله دی لیکن در حقیقت دا حمله څه شي باندې دی اسلام باندې حمله وه. څو یوه میاشته مخکې هندوستان حمله وکړه د اسرائیل د امریکې ایما و اشارې باندې هغه پاکستان باندې حمله نه وه هغه اسلام باندې حمله وه. ایما تا کوم د حکومتونو بدشیان دي هغه جغرافیا ځان دپاره بهانه جوړوي. استکبار طاقتونه هغه ټول عالم اسلام په خلاف یو شوي دي. نن ورځې باندې که چیرې د امت مسلمه هغه حکمران دغه خوشفهمۍ کې وي چې یاره خو بیګا فلسطین و نن ایران دی پاکستان دی نه د هر یو ملک نمبر دی بل ملک بیا دوره تکاتا نشته چې هغه د استکبار څه شی وکړي مقابله وکړي. خو انشاءالله لکه څنګه 1400 کاله مخکې دغه یهود څه دي مکر کولو مدینې کې همیشه دپاره مکر یهود کړی دی. د اوس و خزرج منځه چې هغه د مسلمانانو د مدینې مسلمانانو غټې قابلې وي دغه یهود به شیطانات ورکې کولو. نن ورځې باندې مغه یهود مغه امریکا نصارا کوم دي هغه ټولو مسلمانانو منځه انده شرارت کوي. خو مسلمانان په کار دی دغې خبرې ته بیدار وي ځکه چیرې یو نشي نن خدای هغه وخت ما راوله یهودو دغه اراده دی چې مسلمان و د اسلام نه ما سره وینه. نن ورځې باندې کومه حمله وشوه
چورانوی قابل مزامات ته. خو زه به دا وایم څه ډېرې عظیمې هستۍ ورکې شهیدې شوې، ډېرې عظیمې هستۍ هغه د اسرائیلو بربریات سره هغوی دغه دنیا نه لاړو. خو که چیرې جنرال باقري لاړو خو هغه فکر نه دی لاړ چې کوم جنرال باقري د هغه فکر هغه راه روان و. که چیرې څو وخته مخکې قاسم سلیماني لاړ و هغه فکر نه ولاړ بلکې هغه نه زیات څه شی و تقویاتو ته میلاو شوی دی. چونکې دا داسې مکتب دی چې دغه مکتب کې شهید سره مکتب ته تقویات میلویږي. انشاءالله هغه ورځ بعیده نه دی چې د اسلام جنډه د مکتب اهل بیت سرپرستی کې هغه به د اسرائیل ناپاک وجود ختمه سره هغې ځمکې باندې انشاءالله زمانې حجات مدد سره هغه به لګیږي. او مسلمانان ملکونه په کار دی دغه خبرې ته متوجه وي چې دا ونه یي چې یاره خو جغرافیې حوالې سره په ایران حمله وشوه، جغرافیې حوالې سره په فلسطین وشوه. نه، دا حمله کومه دی دا امت مسلمه باندې دی. اندیشان سره پاکستان کوم اندرونی صورتحال دی مختصر وایم چونکې ټایم ډېر نشته. پاکستان او بیا پرچنار کوم صورتحال دی ضلع کرم هغه کې بله ورځې کومه حمله وشوه د ایمو لکمنخیلو کاڅ کې یو چیک پوسټ باندې هغه کې مو سپیان زخمیان شو، یو که شهید شو. دا هم لمحه فکریه دی. زه هغه مناسبات سره هم ټولو ته او څوره ذمه دار دي تسلیاتو ته یم او ورسره ذمه دارو ته دا یم هغه چیک پوسټ دی چې هغه حد نه زیات حساسې دي. زه نه یم پوهې چې دومره حساسو چیک پوسټو کې اووه کسان څنګه وي. زه په دغه منطق نه یم پوهې. په کار دا دی چې ایمو څوره د سیکیورټي ادارو ذمه دار دي ویلې چې د کوم کسان زخمیان دي دا پاکستانی شهري دي. په کار دا دی چې دا قوم ته جواب ورکړي چې دومره حساس ځای کې ته ویلې اووه کسان ساتې اته کسان ساتې. په کار دا دی چې د هغه سیکیورټي ته بیا اندوره بندوبست وکړي چې هغه کې ما یو جوان هغه نشي ضایع نشي، یو جوان ما زخمی نشي، بلکې کوم دهشتګرد دی هغه ته سبق میلاو شي هغه چیک پوسټ باندې. په کار دا دی چې دا چیک پوسټ دی چې هغه ډېرې وریا دي. په کار دا دی چې حکومت ذمه دار کوم دي هغه غټ اعلی افیسر کوم دي لاندې افسرانو نه د دغې خبرې پوښتنه وکړي چې په کوم طریقې په کوم عقل په کوم منطق د دغې حساسې علاقې کې صرف اته جوانان یا 10 جوانان پرېښلي دي او هغه ټول زخمیان شوي دي او هغوی مقابله خپل حده پرې کړي دي. خو چونکې ځای دومره حساس دی هغه ته بیا ته مدد نه رسېدو. په کار دی دې خبرې هم ټول پاکستان قوم ته دغه ایمو حکمران کوم دي دغه خبرې جواب ورکړي. بله خبره ده چې طالبان مخکې سنټرل کوروم کې وو، مو حکومت نه دا یا مطالبه کوو راغلو دا خو د ما ځمکه د افر کوروم ته راغوي. دغې خبرې یا نن ورسره مو ملاقات انشاءالله هغه کې به دا مو ته جواب راکوي او موږ ته نه جواب غواړو چیرې دا کیسه دالته راورسېده. دغې خبرې یا موږ ته په کار دی قوم ته په کار دی وضاحت وشي. دینه مخکې هم دغه ناپاک وجود کوشش کړی دی دغې خاورې ته، خو د دغه قوم غیرتمنو جوانانو کله هم اجازات نه دی ورکړی او بیا به انشاءالله اجازاتو ته خود نه میلویږي. لکه څنګه دینه مخکې دې ته شکست میلاو دی بدترین شکست به هغه د باداو ته میلویږي. خو حکومت په کار دی دغې خبرې د قوم ته جواب ورکړي چې د فتنه دلته رسیږي. په کار دا دی چې رسېدلې نه مخکې ته دغې فتنې نه خبر وي. دا قوم ته قابل قبول نه دی چې اله پاته ولګیږي چې ما ته مثلا د ما قوم جوانان کوم دي هغه زخمی حالات کې یا جنازې حالات کې راشي. دا کله هم قابل قبول نه دی. په کار دی مصوره سیکیورټي ایجنسی دی دا هم قوم ته جواب ورکړي چې تا ته ویلې وخت نه مخکې پاته نه لګي. په کار دی وخت نه مخکې ته پاته ولګیږي ته که ملیشا دی که فوجیان دی که پولیس دی په کار دی هغه ته محفوظ کړي هغه ته بندوبست وکړي هغه په کار دی بیا داسې واقعاتو سره دچار نشي. ټایم ډېر کم دی دوستانو. زه د 2 ورځې روډ بند و مشکلاتو مسافرینو ته زه مسافرینو خدمات کې هم د عرض وکوم. زه کمو همیشه دپاره الیارو حوالې سره مو ګاډي وپسوو کسا مو دغه خبرې خیال ساتو چې هیڅ قسم سره مو خدای مو وکا یو جوان یو سپینګری وي خور ته نقصان لیاري کې ونه رسیږي. مو دغه خبرې دپاره کوشش دی وی به ټیک دی فتنه خوارج دی هغه حکومت سره لګیا دی
حکومت هغوی سره لګیا دی. مو کوشش دا دی چې هیڅ کله هم هغې فتنه خوارج ایمو مسافرینو نه غلطه پیدا ونه کړي چې هغه مثلا ایمو مسافرین ورسره ټارګېټ شي و حکوماتو کیسه ختم شي و ایمو هغوی منځه کیسه شروع شي. نه، مو همیشه دپاره که مسافر وسار کړی دی هغه خود د مسافر سلیوي حفاظت دپاره مو وسار کړی، بل هیڅ هدف ورکې نشته. زه مسافرینو خدمات کې اندا عرض کوم چې که چیرې مرکز نه تو ته وویلی شو چې ما راځه هغه یې تو سلیوي بچاو دپاره دی، هغه یې قوم سلیوي بچاو دپاره دی، هغه یې قوم عزت بچاو دپاره مو ته ستون کړی. ته په دې خبرې خفه کېږه مه، بلکې ته په دې خبرې خوشحال شه. که چیرې قوم بیدار نه وی خو ته با پر اتلی بل باتلو لیارې کې خدای مه وکړي وانه خوشګواره واقعه پیښه شوې قوم ته به څومره نقصان رسېدلی و. او بیا ډېر افسوس خبره سوشل میډیا دغه پړه لیکه جاهل، زه دې ته پړه لیکه جاهل یم چې هغه سوشل میډیا کومې طریقې سره استعمالوي، واقعا ډېره د افسوس خبره ده، خصوصا پړه لیکه کسانو ته. بس صرف هغوی ته زه یوه جمله وایم چې لږ خپل ګریوانه کې سترګې وغړوئ، لږ سوچ وکړئ، کیدای شي که څه شرم درته راشي. بله خبره دا دی چې کوم ایمو مسافرین دي کسا دا تقریبا زه مبالغه نه کوم، دا د متمخانه دی جمعې الموز دی، لاسو وارو نه زیات مو اډې والا تاویلی دي، پلینکوچو ډریورانو ته مې اډې والا په درو جواب کړی دی چې خدای نه حیا وکړه لاسو بجو نه مخکې لیزایو ته ما څه لاسو بجو نه مخکې هغه ته ما راځه تور پلته. دا موتر مشاویلی دي حتی چې کوم نامې لیسټو کې لیکای شي د ګوډو چې اوس مثلا 30 ګوډي شو او هغه ورسره فلټر یا زیات شوي، دا مو ټولو ته ویلي دي چې ته مهرباني وکړه لاسو بجو نه مخکې لیزایو ته ما څه مو دغه ځای کې اذانه نه فورا بعد وضو 5 بجې لیزایو ته ورسېږو ته خو اټومیټیکلی 5 غنټې منتظر به ودرېږې. ویلې چې حکومت ویلي دي چې موږ څو پرې بیډي نه وي کړي لیارې بیډي منوي کړي زوره خپله نه څوم زوره بلا چوک روډ باندې نه پرېږدي، دا مو برهاو ته ویلي دي خو نه یم پوی مو یو عادت جوړ شوی دی چې سخوانۍ نه مو ګاډي راډکېږي هغه سبې اذانه نه مخکې ټوله ورځه مثلا شپایا هوټل کې چوک وسور وي هغه باندې شپه تېره کړي خپله شپه تېره کړي. خو که اندا ګوډي مو ټایم سره وتای لاسو بجو ته تور بله ته رسېدی هغه داسې ورته ویلي دي چې واته ګوډي لاسو بجو ته راورسوه، لاس ګوډي 11 بجو ته، لاس ګوډي 12 بجو ته راورسوه چې ما که یو مسافر لیارې کې منټ ازیات نشي. افسوس خبره دا دی چې مودي ځوانان سبې المنځه نه مخکې وځو هغه طرفه سبې المنځه نه مخکې رڅو. دا مو ته برهاوي دي. زه بیا اپیل کوم دا د جمعې خطبې نه چې مهرباني وکړه د مسافرانو سره زیاتی مه کوه. مو دغه ځای کې ته تکلیف کې شو ویلې چې مسافر تکلیف کې دي مو ته تکلیف رسېږي دالته وخته ما څه که خامخا پېښور کې سخوانۍ کې مشکل وي راشه رئیسانو هوټل کې ښه مزیدار انتظار وکړه انو بجو ته تور پله ته راشه ته شپږ بجې تور پله ته راورسېږي مغه ځای نه ته وایې چېره زه 4 غنټې ودرېدم نو تاسو ته خو لاس ورې ویلي دي دغو ډریورانو ته. او دا بیا ورته یم چې مهرباني وکړه چې روډ څو پرې دغه صورتحال کې دی لاسو نه مخکې ما راځه څو پرې بیډې نه دي شوي هغه روډ باندې هغوی حرکات نه پرېږدي چې بمونه چیک نه وي شوي. نو دا اپیل دی چې په کار دی موږ ډریوران صاحبان هغه یې دغې خبرې خیال وساتي اډې والا یې دغې خبرې خیال وساتي چې لاسو نه مخکې لیزایو ته ماڅي لاسو نه مخکې تور پله ته ما راځي چې مسافرانو ته مشکلات جوړ نه وي داسې ځای کې وي چې هغه ځای کې مسافران آرام کې وي. منشیاتو حواله سره خبره وشوه مو برها حکومت نه تقاضا کړی دی بلکې څو کسانو د بل ورځې ونیولو حکومت مو ته جواب راکړو چې پلانکای کاس مو ونیوللو بهر کې کوم کسان نسی مو دپاره هغه قابل تقدیر و تشکر دی خو بیا هم زه داسې یم چې دا کفي نه دی په کار دا دی چې منشیاتو حوالې سره حکومت خپل کردار ادا کړي او قومونه خپل کردار ادا کړي. کلو کې خو هر چا ته معلوم دی چې څوک دی کوي کسا خپل بچی نه راهم وکړو زه به داسې وایم خپل اولاد باندې راهم وکړو منشیاتو حوالې سره قومي سطح باندې هم یو تړون وشي کلو سطح باندې چې دغې فتنې نه مو بچي باد شي. اخري خبره د غدیر حوالې سره یو بل عرض وکوم ایمو د سکول استادانو خدمات کې چې څومره سکولونه دي چاهے هغه پبلک سکول دی چاهے هغه ګورنمنټ سکولونه دي چونکې د غدیر اتوار باندې رسي
کومه لوکل چوټۍ دی هغه ختم شوي دی ویلې که اتوار نه وی بیا به لوکل چوټۍ به خامخا وه په کار دا دی زه پیر ورځې باندې ایمو هر یو سکول کې د غدیر حوالې سره ایمو بچیو ته په کار دی هر یو سکول کې هر یو کلاس کې په کار دی غدیر حوالې سره لکچار ویر کړلی شي و د جشن داسې یو پروګرام وشي چې ایمو بچي خپلو د ایمو کوم اعیاد دي او بیا د ولایات څه هغه سره مو زنده یو ولایات هغه مو عزت ته هم دنیا او آخرت کې په کار داري چې ما بچای هر یو شي نه زیات هغه ولایات سره مانوس وي هغه ولایات سره ولایات نه هغه څه شوي خبر وي. بل خبره ده اسکول استادانو خدمات کې زه اوس ځینې اپیل کوم کسا د کوم حالات تیر شوي امتحانو کې تیر شولو دې حوالې سره چې څومره مو سکول چاهے هغه پرایویټ سکولونه دي چاهے هغه د مو ګورنمنټ سکولونه دي کین وي د خپل یو داسې سیستم جوړ کوئ چې وشه دا کوم د نقل ولا لعنت دغه خپل بچي مزید وساتو که څوک دغه خبرې ته خوشحالیږي چیرې بورډ کې مو ته خبره وکړه ایما بچی دوره نمبر واخستلو کسا بچای کوم دے نمبر سخکول نه بریخي بچای خپل علم سره خپل دی که نمبر هر څوره خو څه علم ور سره نه وي نمبر فائدہ یې څه دی په کارداري څه علم نور سره بچی مزین کو دانا څه مثلا وایو چیرې خو نقل وته بندوباس وکو بورډ کې وته خبره وکو مثلا پلانکای طریقہ وته اپناو کو کسا علم حاصل ولې سره انسان خپل کیږي نه څه مثلا د نورو بهانو سره په کار دي حواله سره ایمو استادان صاحبان کوم دي اغا د خبره نوټس کې راولي چې آینده د پر دغه لنت نه ایمو بچي باج وی بلکې علم نور سره اغا مزین وی ز اخر کې اور بیا عید غدیر مناسبات سره ټول قوم خدمات کې او بالاخص مولا امام زمان علیہ الاف تحیت و ثنا حضور اقدس کے ہدیہ تبریک پیش کروں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.